خوخ می ګلونه دیوبندیان دي د دین داغیان دي ورسره مینا لرما دلغر چای أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وګو عزتمند اوریدونکو دا زموږ دویم نمبر کلیپ دی د بدعت د وضاحت په بیان کې. مخکینی کلیپ کې هغه د بدعت لغوي اصطلاحي تعریفات هغه ذکر شوي وو. بدعت دین اسلام چې څومره د شرک او د کفر هغه نفي کړی د هغې نه پس دین اسلام هغه د بدعت هغه رد کړی دی او د هغې وجه دا ده مخکینی قومونه چې څومره هغه تیر شوي وو د هغوی دین کې هغه بدلوالی راغلی و. هغه وجه هم دغه و چې د خپل خواهش نفس نه هغوی په دین کې هغه څیزونه هغه داخل کړي وو. د هغې د وجې نه چې دی هغه د دین هغه اصل حلیه هغه بدله شوه. د دې وجې نه دین اسلام د بدعاتو هغه تردید ډېر په سختۍ سره چې دی هغه کړی دی چې د دین اسلام اصل حلیه هغه بدله نشي او دا دین د خلکو د خواهشاتو چې دی هغه شکار جوړ نشي. د دې وجې نه دین اسلام د دغه بدعاتو په سختۍ سره هغه رد کړی دی. قرآن مجید کې الله پاک ځای په ځای هغه د نبی علیه السلام د تابعدارۍ هغه حکم کړی دی او د نبی علیه السلام تابعداري دا د بدعت په مقابله کې هغه راځي. مخکې تعریفات شوي وو بدعت دا د سنت په مقابله کې دی. نو څومره ځای په ځای چې د نبی علیه السلام د اطاعت او د تابعدارۍ حکم شوی دی په قرآن مجید کې نو دا د بدعت چې دی نه هغه رد دی. نو په دې کې باره کې هغه ډېر آیتونه هغه راغلي دي. موږ به صرف هغه دوه درې آیتونه هغه ذکر کوو. اولنی آیات الله پاک په قرآن مجید کې هغه فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. الله پاک فرمایي ستاسو لپاره د نبی علیه السلام په باره کې هغه ښایسته نمونه ده. یعنی د نبی علیه السلام زندگی د نبی علیه السلام طریقې هغه ستاسو لپاره یو ښایسته نمونه ده هغه تاسو اختیار کړئ. نو د نبی علیه السلام طریقې اختیارول دا د بدعاتو هغه رد دی ځکه سنت دا په مقابله د بدعت کې دی او بدعت دا په مقابله د سنت کې دی. نو چې یو سړی په سنت باندې هغه چلیږي دی به خامخا د نفرت هغه د بدعت نه هغه پیدا کېږي او دی به د بدعاتو نه هغه ځان ساتي. دویم آیات کې آل عمران کې الله پاک فرمایي قل ان کنتم تحبون الله ورته ووایه پیغمبره که تاسو د الله سره محبت کوئ فتبعوني نو زما تابعداري وکئ یحببکم الله الله به ستاسو سره محبت وکړي. ګوره د الله محبت د نبی علیه السلام په تابعدارۍ باندې موقوف دی او د نبی علیه السلام تابعداري دا د بدعاتو چې دی نو هغه څه دی هغه مخالف ته چې د نبی علیه السلام ته تابعداري کوې ته به د بدعت هغه خلاف یې ته به د بدعت تردید هم کوې ته به د بدعت نه چې دی نو هغه نفرت هم کوې او د هغې نه به ځان هغه هم ساتې. دغه رنګې احادیثو کې ګڼ احادیث په دې باره کې چې دی نه هغه د بدعاتو د رد په باره کې هغه راغلي دي. جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه السلام به د جمعې په ورځ باندې په زرګونو مجمع ډېر خلک په جمعې په ورځ باندې به د دغې ټولې مجمعې په مخ کې نبی علیه السلام هغه په زوره په اواز سره په بلند اواز سره هغه دا ارشاد فرمایلو اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب الله غوره خبرې هغه کتاب الله دی وخیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم او غوره نمونه هغه نمونه د نبی علیه السلام د سیرت د نبی علیه السلام دی. نو ګوره یو طرف ته کتاب الله او سیرت د نبی علیه السلام شو. اوس بیا پسې نبی علیه السلام څه فرمایي وشر الامور محدثاتها او ناکاره کارونه هغه نوي کارونه هغه ایجاد کول دي وکل بدعت ضلاله او هر بدعت دا گمراهی ده. دا مسلم روایت جلد نمبر 1 صفحه نمبر 285 کې دیزو پورې بیا نسائی کې جلد نمبر 1 صفحه نمبر 179 کې هغه ورپسې ذکر کوي وکل ضلاله فی النار او هر گمراهی هغه په اور کې. نو ګوره اوس په دې کې یو خبرې وضاحت هغه هم راغی چې هر نوی کار دا چې دی هغه بدعت هغه نشي کېدلی دا بدعت نه دی. د دې دلته کې کم وشر الامور محدثاتها هر وشر الامور او ناکاره کارونه هغه نوي کارونه دي. نو دلته کې دا په مقابله د څه کې ذکر کوي مخکې هغه سنت او کتاب الله هغه ذکر کو. نو مطلب دا شو چې هر هغه نوی کار چې هغه په مقابله د سنت او د کتاب الله کې وي
یعنی د قرآن او حدیث په مقابله کې یو نوی کار هغه ایجاد کړی شي نو دې ته فی الدین ویلی شي. نو دا چې دی نه هغه څه دی دلته کې د دې نه دغه بدعت چې دی نه اصل کې هغه دغه شرعي بدعت دی. وکل بدعت ضلاله دقې ته هغه ویلی شوي دي. د دې نه دا معلومه شوه چې په دنیوي کارونو کې یو سړی هغه نوي ایجادات کوي، نوی ایجاد کوي، لکه اوس جاز هغه ایجاد شو، ګاډي هغه ایجاد شول، نو دا هغه په اصطلاحي بدعت کې چې دی نه هغه شرعي بدعت کې هغه نه راځي، په کم کې چې به کم باندې انسان ګناهګارېږي. ځکه دلته کې بدعت په مقابله د سنت کې ذکر کړی شوی دی. نو کم بدعت چې په مقابله د سنت کې نوی کار راشي، په مقابله د کتاب الله کې هغه راشي، په مقابله د دین اسلام کې یو کار راشي، نو هغه بدعت چې دی نه هغه گمراهي ده، او هغه گمراهي بیا په اور کې ده. علي رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده دغه رنګې تقریبا دویم نمبر حدیث شو، دو آیتونو شو او دویم نمبر حدیث په دې باره کې علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینه حرام، مدینه دا حرام ده، ما بین عیر الى ثور، د عیر مقام نه واخله او د ثور مقام پورې مدینه حرام، یعنی دا حرمت ځای دی، دا چې دی نه هغه حرم دی. فمن احدث فیها حدثا، پس چا چې بدی کې یو نوی کار هغه د ځان نه ایجاد کړو یو بدعت، او آوا محدثا یا یو بدعتي له هغه پناه ورکړه، فعلیه لعنة الله، په هغه باندې د الله لعنت دی، والملائکة او د فرشتو لعنت دی، والناس اجمعین او د ټولو خلکو لعنت دی په هغه باندې. لا يقبل منه، د هغې کس نه به قبول نه کړی شي صرف ولا عدل، نه فرضي عمل او نه چې دی نه هغه نفلي عمل به د هغې کس هغه قبول نه کړی شي. د بدعتي کس په باره کې څومره سخت وعید نبی علیه السلام فرمایلی دی، نه یې فرضي عبادت قبلیږي نه یې نفلي عبادت هغه قبلیږي. مسلم جلد نمبر 1 صفحه نمبر 144. دغه رنګ دریم نمبر حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي، د نبی علیه السلام روایت دی، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابى الله، انکار کې الله پاک ان يقبل عمل صاحب بدعت، دا چې قبول کې عمل د بدعتي حتی يدع بدعته، تر دې چې بدعت دې پرېږدي. ابن ماجه صفحه نمبر 6. تر څو چې د بدعتي خپل بدعت پرېښودی نه تر هغې پورې الله پاک د عمل هغه نه قبلوي. دغه رنګې هغه څلورم نمبر روایت دی، ابراهیم ابن میسره هغه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من وقر صاحب بدعت، چا چې د یو بدعتي هغه عزت وکړو، یو مجلس د بدعتي راشي او خلک ورته یا پاسي عزت یې وکړي یا ورسره په عزت باندې خبرې وکړي، د یو بدعتي چې چا عزت وکړو، من وقر صاحب بدعت فقد اعانه على هدم الاسلام، نو د اسلام په نړولو کې هغه مدد وکړو. مشکات جلد نمبر 1 صفحه نمبر 31. دغه رنګې بیهقي هغه هم دا روایت را نقل کړی دی. مطلب دا دی چې د یو بدعتي ته عزت وکړو، نو مطلب دا دی چې ته د ده په دې بدعت باندې هغه رضا یې، او د ده د بدعت هغه ته یو حوصله میلاو شوه، ته به د ده حوصله شکني کوې، لکه څنګه چې د صحابه کرامو هغه طریقې کار و. د بدعتي د سلام جواب به هغو هم نه ورکوو، بدعتي به د جومات نه ویستلو، او یا به په خپله د هغې جومات نه د هغه ځای نه چې دی نه هغه تلل وروسته روایت هغه ذکر کومه. نو د بدعتي چې دی نه هغه عزت کول دا داسې دي لکه د چې اسلام هغه ونړوو. دغه رنګې چې دی نه هغه بل حدیث کې عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي، نبی علیه السلام فرمایل من احدث فی امرنا هذا، چا چې زمونږ په دې کار کې یعنی زمونږ په دین کې، وروسته په بعضې روایتونو کې هغه دین هم راغلی دی، چا چې زمونږ په دې دین کې هغه داسې یو کار ایجاد کو ما لیس منه، چې هغه د دین حصه نه وي، فهو رد، نو هغه کار سره هغه رد دی. بخاري جلد نمبر 1 صفحه نمبر 371. دغه رنګې احادیثو نه علاوه ګڼ هغه روایات دي چې هغه صحابه کرام هغوی د بدعاتو هغه رد کړی دی، یا په خپل عمل سره هغه ښودلی دي چې بدعت دا یو ناکاره څیز دی، او یا چې دی هغه په خپل وینا سره. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په یو مجمع باندې تیریږي، په هغه مجمع کې دا د صحابه کرام د روایت مخکې تیر شوي دي، دا بلک مختصرا هغه ذکر کوو. د یو مجمع باندې تیریږي، په هغه مجمع کې یو کس دی هغه خلکو ته وایي چې سل پیرې سبحان الله وایي، سل پیرې الحمدلله، سل پیرې الله اکبر خلک یې وایي، او دانې ورسره پرتې دي، په هغې باندې حسابوي، او په یو خاص هیئت په شکل صورت کې اجتماعي او په جهر سره دای چې دی نه هغه یو اجتماع جوړ کړ، په یو خاص طریقې باندې هغه یې وایي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه دې ته راغی
او دي ته وایي اوږد حدیث دی، دي ته وایي انا عبدالله ابن مسعود، زه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یم. فوالذي پس قسم دی زما په هغې ذات لا اله غیره چې نشته بل اله علاوه د هغه نه، لقد جئتم ببدعة ظلما، تاسو په یو تور بدعت باندې، یو تک تور بدعت په هغې باندې چې دی هغه راتله کړي دي، تیارو والا بدعت په هغې باندې تاسو راتله کړي دي. دغه رنګې هغه بل روایت هغه د ذکر بالجهر په باره کې فتاوی قاضي خان چې دی نه هغه ذکر کوي د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه انه حرام لما صح عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه انه اخرج جماعة من المسجد. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یو جماعت یعنی څه خلک ډله هغه ویستلي وو د جومات نه، من المسجد د جومات نه ویستلي وو، یهللون ویصلون علی النبي صلی الله علیه وسلم، تهلیل وی او په نبی علیه السلام باندې درود وی. نن خو چې څوک هغه دې ته وایي چې یاره تاسو به د پلانکې طریقې درود ما وایي داسې ما کوئ داسې، یاره وایي دا د نبی علیه السلام د عشق نه خلاف دي، دا عاشق رسول نه دي، دا ګستاخان دي. هلته ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې د نبی علیه السلام هغه صحابي دی او هغه یو جماعت په دې باندې ویستلو چې په جومات کې یې هغه تسبیح تحلیل او نبی علیه السلام باندې درود شریف هغه په جهر سره ویصلون علی النبي صلی الله علیه وسلم جهرا په جهر سره، نو هغې د جومات نه ویستل. وقال لهم او وی دې ته ما اراکم الا مبتدعین، زه تاسو نه یم مګر تاسو بدعتیان یې، اوسئ د جومات نه د جومات نه هغه وویستل. شامی د روایت را نقل کړه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 350، غرنګ فتاوا بزازیه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 375. نورم ګڼ روایتونو کې هغه کتابونو کې دغه روایت هغه را نقل شوی دی. دغه رنګ چې دی نه هغه د ابن عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې ابن عمر رضی الله تعالی عنه یو ورځ هغه ناست دی مسجد نبوي کې، فاذا عروه ناست دی، عروه راغی او عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه جالس الناس ته الى حجرة عائشه، عائشه رضی الله تعالی عنه د حجرې سره هغه ناست دی. والناس یصلون الضحى او خلکو چې دین هغه د ساخ منځ کو فی المسجد په جومات کې. فسألناه نو دا مجاهد او عروه وی مونږ ته تپوس وکړو د ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه عن صلاتهم د دې خلکو د مانځه په باره کې چې په جماعت سره په جمعي منځ کوو د ساخ منځ، نو مونږ ته تپوس وکړو. نو فقال نو بس ابن عمر رضی الله تعالی عنه بدعت، دا بدعت دی، دا دی بدعت کې. او د نووي شرح مسلم کې هغه ذکر کوي د مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 409 روایت دی. او په دې لاندې شرح کې ذکر کوي مراده ان اظهارها فی المسجد والاجتماع لها هو بدعه، دا اجتماع یعنې دا رجمه کېدل هغه دا بدعت دی. د دې تفصیل هغه مخکې ذکر شوی. دغه رنګ چې دی نه هغه نافع دا د ابن عمر رضی الله تعالی عنه شاګرد دی، دی وایي ان رجلا عتصب الى جنب ابن عمر، یو سړي چې دی نه د ابن عمر رضی الله تعالی عنه په خوا کې ناست و، پرنجی وکړو. فقال نو پس هغه سړی وی الحمدلله والسلام علی رسول الله، دی وی. فقال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله، زوم دا خبره کوم چې الحمد لله والسلام على رسول الله، دا خبره غلطه نه ده چې دا الفاظ غلط دي، الفاظ صحیح دي، دا خو زه هم وایم، لیکن تا چې د پرنجي نه وروسته دا الفاظ خصوصي ووې نو ولیس هکذا علمنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا موږ ته نبی علیه السلام دا طریقه نه ده راښودلې. علمنا موږ ته طریقه راښودلې ده ان نقول دا چې موږ وایو الحمد لله علی کل حال، موږ ته نبی علیه السلام الحمد لله علی کل حال دا طریقه راښودلې چې پرنجي نه پس په دا وایې. حالانکه ستا د الفاظ موږ دا نه وایو چې د الفاظ غلط دي، خو تا چې د فرنجي نه پس په خصوصي دغه الفاظ ووایې نو دا طریقه دې غلطه ده. نو دې ته هم موږ دغه خبرې کوو چې تاسو چې کومې خبرې کوئ یا د درود شریف او یا نور داسې دغه ګڼ بدعات کوئ، نو بعضې خبرې ستاسو داسې وي چې بې نفسهي په هغې کې څه عیب نه وي، خو تاسو چې په کوم مخصوص طریقې سره کوئ او کوم خصوصیت سره یې کوئ نو هغه چې دی نه هغه بدعت ګرځېږي. دغه رنګې سالم دی وایي د ده په خوا کې هغه یو کس پرنجی وکړو، نو هغې سړي وویې السلام علیکم د پرنجي نه پس. فقال له سالم، ګوره سالم دومره غصه شو، دا تابعي دی، هغه دومره غصه شو وعلی، دا د ابن عمر رضی الله عنه زوی دی، ده ورته وویې وعلیک وعلی امک، په تا دې هم سلام وي او ستا په مور دې هم سلام وي.
فكأن الرجل وجد في نفسه، نو هغه سړی غصه شو، خپه شو په دې خبره باندې. فقال اما ان سالم ورته وایي زه خو تا ته داسې هغه نه وایم، زه خو هغه خبره کوم چې کوم نبی علیه السلام کړې وه. د نبی علیه السلام په مجلس کې دغه شان دي چل شوی، نبی علیه السلام هم داسې جواب ورکړی و د دې وجې نه. نو ګوره دا سختترین جواب د څه د وجې نه راغی؟ دا د دې وجې نه راغی چې د نبی علیه السلام طریقه یې پرېښودله او د ځان نه یو طریقه هغه ایجاد کړله چې د نبی علیه السلام طریقه دا وه چې الحمدلله علی کل حال. دا د پرنجي نه وروسته به نبی علیه السلام ویل او د دې تلقین به نبی علیه السلام کولو او د ده طریقه دا وه چې د السلام علیکم وایي. نو دومره غصه شو په دې باندې چې هغه ته یې دغه خبره وکړله. او دغه رنګې چې دی نه هغه بل روایت امام مجاهد رحمه الله هغه فرمایي چې یوه ورځ عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د یو جومات هغه د مانځه په غرض باندې لاړو، اذان شوی و. نو اذان شوی و، نو د هغې نه پس یو کس چې دی نه هغه تصویب وکړو. تصویب مطلب دا دی چې د اذان نه وروسته هغه څوک چې دی نه هغه اواز کوي خلکو ته چې یار مانځه طرف ته هغه راشي، خلک مانځه طرف ته لکه نن سبا بدعاتو چې دی نه هغه د نوي نوي طریقې موږ چې د بدعاتو څومره په سختۍ تردید کوو د هغې وجه دا ده. نن سبا فیسبوک کې مخکې وروسته هغه ویډیوګانې رالې په کراچۍ کې غالبا کراچۍ علاقه ده، څه کسان ګرځي سهار خلکو ته دروازې ډبای او مانځه ته یې چې دی نه هغه راپاسې چې مانځه له راځي. نو دغې ته تصویب ویلی شي. نو دغه شان تصویب د ابن عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې چې دی نه هغه یو سړي کوو، خلک یې مانځه ته رابلل د اذان نه وروسته. نو ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته څه وایي؟ هغه ورته وایي ته خو لیونی نه یې، وایي ستا په دې اذان کې چې کوم دعوت و حی علی الصلاة حی علی الفلاح هغه کافي نه و د دې لپاره. او بیا دې دغه ته څه وایي؟ د خپل شاګرد امام مجاهد رحمه الله ته ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي اخرج بنا، مونږ وباسه د دې جومات نه، ما بوزه د دې جومات نه. فإن هذه بدعة، ځکه دا بدعت دی، دلته خو بدعات شروع دي، د بدعاتو ځای دی، لهذا د دې جومات نه هغه ما وباسه. نو په خپله ګوره ابن مسعود رضی الله عنه چې د هغه وس رسېدونه بدعتیان یې وبیستل، ابن عمر رضی الله عنه دلته وس نه رسېدو، په خپله د جومات نه چې دی نه هغه ووتلو یاره دلته خو بدعات شروع دي. ابو داود جلد نمبر 1 صفحه نمبر 79. دغه رنګ ترمذی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 28 کې هغه ذکر کوي اخرج بنا من دغه حدیث کې اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصلي فيه، ما د دې مبتدع یعنی بدعتي د خوانه وواسه او په هغه جمعات کې هغه منځ هم هغه ونه کو او دغه ځای نه هغه لاړو. دغه رنګ امام نووي رحمه الله هغه ذکر کوي أن عليا رأى مؤذن يصوب في العشاء فقال اخرجوا هذا المبتدئ من المسجد. ابن علي رضی الله تعالی عنہ یو مؤذن ولیدو اذان کوونکی چې د اذان نه وروسته تصویب کو خلک بیا مانځه ته رابلل، مانځه له راځئ مانځه له راځئ. نو علي رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرموده بدعتي د جومات نه وباسئ، لرې کې وباسئ. د جومات نه چې دی نه هغه ویستلی د علي رضی الله تعالی عنہ. او دغه رنګې بل روایت کې هغه ذکر کېږي چې د علي رضی الله تعالی عنہ په باره کې یو کس ولیدو د اختر د مانځه نه مخکې هغه په جومات کې نفلونه کول. علي رضی الله تعالی عنہ منع کړو، هغه ورته یاره په نفلونو کې خو به ما ته الله پاک څه عذاب نه راکوي. نو علي رضی الله تعالی عنہ ورته څه وایي؟ وایي تعالی الله پاک په نفل باندې عذاب نه درکوي، بلکې تعالی به الله پاک د نبی علیه السلام په مخالفت باندې عذاب درکوي چې نبی علیه السلام د اختر د مانځه نه مخکې هغه نفل په جومات کې نه دي کړي. نو ګور اصل څیز سره مخالفت د نبی علیه السلام. اوس یو سړی راباسي چې یاره د ماسوتن 4 رکعاته مونځ دی زه یې 6 کوم، نو دا مونځ بد کار نه دی، خو مخالفت د نبی علیه السلام راځي، د الله پاک او د نبی علیه السلام مخالفت راځي. اصل څیز چې دی نه هغه د دین نوم هغه اتباع ده. د دین نوم دا نه دی چې ته د ځان نه چې دی نه هغه څه وکړې، د خپل خواهش نه هغه یو څیز په دین کې هغه داخل کړي. ګوره د حدیبیې په مقام کې د صحابه کرامو خواهش دا و چې مونږ هغه عمره وکړو، خو نبی علیه السلام منع کړل عمره مه کوئ. نو ګوره هغوی منع شول. نو اصل څیز څه دی؟ هغه تابعداري د نبی علیه السلام ده. دا نه ده چې بس زه د ځان نه هغه قلقلا خان جوړ کړم او زه چې دی نه هغه ډېر نیک اعمال کوم. نو دغه نیک اعمال د نبی علیه السلام کول نو د نبی علیه السلام خو د امتیانو نه زیات حریص و په دې باندې چې نبی علیه السلام هغه زیات نیک اعمال وکړي. نو د ځان نه قلقلا خان جوړول نه پکار او د نبی علیه السلام تابعداري چې دی نه هغه پکار ده. دغه رنګې سعید ابن مسیب رحمه الله هغه هم یو کس دغه شانتې هغه منع کو چې د مازدیګر د مانځه نه وروسته به یې هغه نفلونه کول. نو سعید بن مسیب رحمه الله چې تابعي دی هغه منع کو د دې نه. نو هغې کس ورته وی ای ابا محمد آیا الله پاک په ما ته په مانځه باندې عذاب راکوي؟ نو سعید بن مسیب ورته وایي نه،
دا مسند دارمی روایت ته صفحه نمبر 62. هغه ورته وایي نه په مانځه ته الله پاک عذاب نه درکوي ولکن يعذبک بخلاف السنت. الله پاک پتا ته د نبی علیہ السلام په مخالفت باندې هغه عذاب درکوي. اصل چیز هغه د نبی علیہ السلام تابعداري ده او د نبی علیہ السلام د تابعداري نه چې اوړې هټ کړنو هغه بیا بدعت ته به هغه الله پاک هغه عذاب ورکوي. دغه رنګ اخیری عثمان ابن عاص رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی، هغه چا چې دی نو هغه ول دعوت ورکو چې دلته کې هغه د یو ماشوم د سنتو دعوت دی، سنت کړی شوی دی، د هغه دعوت دی، هغې له چې دی نو هغه ته راشندی لاندړو او دا ورته څه ووې انا کنا لا نأتي الختان مونږ چې دی نو هغه د سنتو دعوت ته به د نبی علیه السلام په وخت کې هغه نتلو او نه مونږ ته چا دعوتونه چې دی نو هغه راکول، مطلب په دې باندې داسې هغه جشنونه او پروګرامونه هغه مونږ نه دي کړي، مونږ نه تلل. نو ګوره دلته کې اوس عثمان ابن عاص رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام په دور کې یو کار نه دی شوی، د نبی علیه السلام په دور کې یو کار نه دی شوی، دومره احتیاط کوي چې هغه وروسته څوک هغه دعوت ولور کې هغه طرف ته هغه ځي هم نو ځکه د نبی علیه السلام په دور کې مونږ نه یو تلي، نه چا دعوت راکړی نه تلي یو، لهذا اوس چې دی نو هغه ولې لاړ شو. نو صحابه دومره احتیاط کوي، تابعین هغه دومره احتیاط کوي، د دې وجې نه د بدعاتو نه ځان ساتل هغه ډېر لازمي دي. مخکیني قومونه هغه چې څومره هلاک شوي دي هغه هم د دقې د وجې نه هلاک شوي دي چې خپل دین یې هغه بدل کړی دی، د خپل خواهش نه بدعات نوي نوي رسومات هغې په دین کې هغه داخل کړي ده او اصل دین د هغې حلیه چې دی هغه بګاړ کړې ده او هغې ختمه کړې ده.